الله رب العالمین دا فرمایلی دی سوره بقره کې یا ایها الذین آمنوا ای هغه خلکو چې ایمان راوړی کتب علیکم الصیام فرض کړی شوي دي په تاسو باندې روجې یا روجه کما کتب علی الذین من قبلکم څنګه چې روجې فرض کړی شوي وي په هغه خلکو باندې چې هغه تاسو نه مخکې وو لعلکم تتقون دې دپاره دا روجې فرض کړی شوي دي چې تاسو کې تقوا او د الله یره پیدا شي روجې یوازې دې امت باندې نه بلکې د دې امت نه مخکنو امتونو باندې هم روجې فرض وي اوس دا دی چې څومره روجې په هغوی فرض وي صحیح روایت دا دی چې مخکنو امتونو باندې هر میاشت 3 روجې فرض وي د دې نه تقریبا کال کې 36 روجې راځي 14 روجې راځي بیا دا دی چې د میاشت کې دا 3 روجې چې وي بعضې علما فرمایي چې دا دې کې دا تعین نه و چې دا پلانکی او پلانکی او پلانکی تاریخ یا پلانکی فلانکی ورځ بس میاشت کې 3 روجې وي او بعضې علما فرمایي چې دا 3 روجې چې وي دا عمده د ایام بیض روجې وي یعنی د سپینو ورځو د سپینو شپو چې کومې روجې دي ایام بیض هغه ته دې د وجې نه وایي چې کومو شپو کې د شپې د سپوږمۍ بلکل پوره رڼا شروع کړي نو هغې کې 14مه ده 14مه ده او 15مه دا روجې او یو روایت کې دا هم راځي چې د محرم د عاشورا چې دا کومه روژه ده د محرم 10مه څه روایاتو کې راځي چې دا هم فرض وه دغه روایت چې مخکنو امتونو باندې 6 میاشتې روجې وي دا روایت دا چرته نشته دی او که دی هم نو هغې کې د علماو ډېر کلام دی کله چې د رمضان المبارک د دې روجو فرضیت راغی نو دغه نور فرضیتونه ختم شو اوس فرض روجې چې دي هغه صرف د رمضان مبارک روجې دي هغه نورې مستحب فاتح نفل فاتح ځکه یو صحابي راغی فرمایل یا رسول الله ما باندې څومره روجې فرض دي نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته فرمایل تا باندې یو میاشت روجې فرض دي هغه فرمایل یا رسول الله د دې یو میاشتې روجو نه علاوه په ما نورې روجې شته
نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته فرمایل لا الا ان تطوع، نه نور روجې پتا نشته. او که نفلی روجې نیسي نو هغه نیویشت، او نفلی روجې چې دي هغه دي چې د هغې نبي کریم صلی الله علیه وسلم تعین کړی دی چې دا روجې په دې ورځ باندې نیول پکار دي. هغه روجې دي چې د هغې تعین نشته، هره ورځ روجه نیویشت. ځکه نفلي روجې هغه که یو سړی د میاشتې په دې سرې نیسي او که په هغه او که په میاشت کې یو ورځ نیسي، خو دې نفلیو کې چې کوم نبي کریم صلی الله علیه وسلم متعین کړي دي هغې کې بیا زیاته فایده ده، زیات خیر دی. لکه د محرم د عاشورا روجه هغې سره نهمه او لسمه یا لسمه او یولسمه دوه روجې نیول پکار دي یا درې پکار دي. داسې د عرفې د ورځې روجه کم خلک چې عرفات کې ني، کم چې بهر مسلمانان دي، د هغې اجر هم نبي کریم صلی الله علیه وسلم بیان کړی دی. داسې د ایام بیز دا روجې یا دیارلسمه، څوارلسمه او پنځلسمه هره میاشت کې، او بیا د هفتې په ورځو کې به نبی کریم صلی الله علیه وسلم اکثر روجې د پیر او د جمعرات په ورځ نیول. داسې نور هم چې د هغې تعین نبي کریم صلی الله علیه وسلم کړی، خو فرض روجې دا صرف او صرف د رمضان المبارک روجې دي. هغه دي چې هغه روجې په دې انسان باندې بیا واجب او لازم شوي، لکه قضا روجې شوي، دا فی لازم دي. الله پاک قرآن کې دا فرمایلي دې آیات نه وروستو چې کوم دوه آیاتونه راځي، الله فرمایي که څوک تاسو کې بیمار دی یا څوک تاسو کې سفر کې دی او دی روجه نشي نیوی یا روجه نه نیسي، بس دا دغه عذرونه دي ورته چې هغه مرض دی او سفر دی، الله فرمایي نه دی نیسي. فعدة من ایام اخر، د دې ورځو شمار دی وکړي او دا دې بیا وروسته ونیسي. یا دا دی چې یو مسلمان په خپل ځان باندې روجې واجب کړي دي، منلې دي چې دومره دا روجه به زه نیسم، د عبادت منښت یې کړی، نو دا به بیا خامخا کوي، دا پې لازم دي، دا به کوي. د روجو د فرضیت مقصد او روجه وایي څه ته، صوم څه ته وایي؟ صوم صاد واو میم، دا ویلی کېږي عربی کې الامساک، ځان ساتل، ځان ساتل. او په شریعت کې صوم یعنې روجه ویلی کېږي الامساک عن المفطرات الثلاثه، د دریو ماتونکو څیزونو نه ځان ساتل. الاکل والشرب والجماع، چې یو خوړل دي، سکل دي او جماع ده، یعنې خپل شهوت پوره کول. دا درې هغه څیزونه دي چې دې دریو سره روجه ماتېږي، روجه ختمیږي ورسره. او دې سره دا ضروري ده
چې روژه دې کې نیت ضروري دی چې زه کومه روژه نیسم. زه د رمضان مبارک روژه نیسم یا د عرفې نیسم یا د محرم نیسم یا عامه یو مستحبه او نفلي روژه نیسم. او د نیت دپاره څه الفاظ نشته دی شریعت کې، ځکه نیت دا دننه په دې زړه کې دننه دې زړه کې ده، ځکه د نیت معنی ده د زړه اراده، د زړه اراده چې انسان دا پړه کې دا خبره وکړي چې زه به سبا د رمضان مبارک روژه نیسم. دا د روژې نیت دی او د دغه نیت د اظهار دپاره عمل څه دی؟ هغه د سحور سحري فیشمنې چې په دغه د روژې په نیت باندې دی راپاڅي د فیشمنې کوي، ځکه دغه ټیم باندې په نورو ورځو کې چېرته د خوراک څښاک دا نه کوي په دغه ټیم باندې. او د روژه کې چې دی راپاڅي دا د ده د دې نیت یو اظهار دی، سبا زه د رمضان مبارک فرض روژه نیسم. او د روژې مقصد چې دی هغه الله په خپله بیان کړ، هغه د تقوا. تقوا د الله یېرې ته وایي، تقوا فریض ته وایي، ځکه دا روژه د تقوا یو تربیت دی. رمضان مبارک دا یو میاشت تا فریض وکړه، فریض دې وکړه، تا ځان کې د الله خوف او یره پیدا کړه. د دې خبرې تربیت دی په دې یو میاشت کې چې دا 11 میاشتې نور به زه ځان کې د الله یره پیدا کړم. ځکه دا روژه نیول، روژه چې ده دا د دې بنده او د الله په منځ کې دا د راز یو بندگی ده، د راز بندگی ده. دا دومره راز دی چې که چېرې دا روژه دار ځان له په ځان له باندې په یو کمره کې کینی او دی خوراک کوي، سکل کوي، هېڅوک یې منینی، یا یو ځنګل ته لاړ، یو غر ته لاړ او یو پټ ځای کې کېناست او دی خوراک کوي یا سکل کوي، نو د دنیا دا مخلوق یې نه ویني او دی د ځان له ځای کې دا خوراک ولې نه کوي. د باندې دې ټیم کې د الله د یېرې او د الله د حکم د هغه عظمت اثر دی چې د ځان له ځای کې زه خوراک نه کوم ځکه زما رب ما ویني. د دې ټکي نه تربیت د اخیستو دی د دې خبرې چې که دی بغیر د رمضان نه د مثال په طور باندې یو ځای کې ځان له فځان له دته ګناه میلاو شوه چې دی په مخلوق کې هېڅوک هم نه ویني، نو چې د دې رمضان مبارک نه دا تربیت اخیستی چې که ما څوک هم نه ویني نو زما رب ما ویني. ځکه رأس الحکمت مخافة الله، د ټولو علمونو سر، د ټولو حکمتونو سر هغه څه دی؟ د الله یره. او ابو ذر رضی الله تعالی عنہ هغه ته نبي کریم صلی الله علیه وسلم 3 خبرې کړې، پای کې یو خبره دا وه چې اتق الله حیثما کنت، الله نه یریږه، الله نه یریږه،
تقوا ځان کې پیدا کا حیث ما کن هر ځای کې چې ته یې که دی افسر دی نوکر دی دفتر کې دی چې دی د روژې نه دا تربیت واخلي چې په دې دفتر کې یا په دې کرسۍ باندې چې دا زه ناست یم نو زما د کړو نه زما رب خبر دی زما رب خبر دی نو چې افسر صاحب هغه د روژې نه د تقوا دا تربیت واخلي داسې دکاندار دی تاجر دی چې هغه دا تربیت واخلي چې په دغه ځای کې ما نه زما رب خبر دی که زه ظلم کوم په دې تجارت کې او په دې کاروبار کې زما رب ما ویني که زه ناف تول کې کمی کوم دی دا تربیت دی روژې نه واخلي چې که زه ملاوټ کوم زما رب ما ویني زه دو نمبري کوم زما رب ما ویني زه چاله دوکه ورکوم زما رب ما ویني یخادعون الله والذین آمنوا وما یخدعون الا انفسهم دا د دوکې او ملاوټ والا دی خو وایي چې ګنې ما د الله دا مخلوق دوکه که الله فرمایي اصل دا دوکه دی د خپل ځان سره دا دوکه دی د خپل ځان سره کوي الله نشي دوکه کولی نه د الله رسول دوکه کولی شي چې دا تربیت د تقوا دا د روژې نه اخیستی کېږي ځکه الله د روژې مقصد څه بیان کړی لعلکم تتقون او د دې لعلکم تتقون د جملې مطلب دا نه دی چې تقوا صرف روژه کې اختیار کوي بلکې د تقوا تربیت د ټول ژوند دپاره واخلی د روژې نه چې بیا هر وخت تا کې تقوا وي هر وخت تا کې د الله یری ځکه الله رب العالمین تا هر ځای کې ویني هر حالت کې دی ویني ستا د هر حالت نه خبر دی الله پاک چې کوم ذات هغه دننه ستا په دې زړه کې او دې سینه کې یو خبره د هغې نه خبر دی نو دا ته چې دا بهر کوم کارونه کوې لاس او خپو او ژبه او غوږونو باندې ولې دې نه به نه خبر ځکه رمضان مبارک کې فایده د تربیت تا ده نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي دې کې سرکش شیطانان هغه تړلی شوي مشران شیطانان دا تړلی شوي نو د شیطان حملې چې بغیر د رمضان نه څومره کېږي هغومره په تا باندې د روژې په حالت کې نشي کولی ځکه روژه کې الله دا قوت ایښی دی چې د روژې په دې قوت به ته د شیطان د حملو نه بچ کېږي حدیث کې ذکر راغلی دی چې من استطاع منکم الباءة فلیتزوج د چا چې تاسو کې قوت وي باء مردانه قوت نو دې نکاح وکړي دې واده وکړي او که قوت او طاقت یې دغه ني یا مالي قوت یې نشته دی نو نبي کریم صلی الله علیه وسلم بیا څه فرمایلي بیا دې څه وکړي فلیصم دې بیا روژې ونیسي فانه له وجاء ځکه دا روژې چې دي دا به د دغه قوت د هغې په ځای باندې به دا روژې کار ورکړي یعنې قوت به چې کوم شهواني دی هغه قوت به راکم کړي روژه کې څه پکار دی
جنت خو کلاو دی د جهنم دروازې بندي دي شیطانان بند دي او د الله رحمت او مغفرت او د جهنم نه د خلاصي لارې هغه کلاو دي د الله رحمت حاصلول پکار هغه کارونه پکار دي په کم کار باندې چې ته د الله د رحم مستحق جوړېږي د الله نه مغفرت غوښتل دي الله باندې ځان بخل دي هغه کارونه پکار دي کم کارونو په وجه چې ته د الله د مغفرت مستحق جوړ شي ځکه درو جماعتي په وخت کې نبی کریم سلام دا ویل یا واسع المغفره اغفر لي اې د کلاو مغفرت خاونده ما ته بخنه وکړه ما مغفرت وکړه نو روجې دپاره خپل یو ترتیب د جوړولو دی یو خو دا دی چې د فرایضو پابندي پکې ضروري ده د فرایضو پابندي د فرض مونځ پابندي او د فرض مونځ سره د جمع او د جماعت پابندي دا ضروري ده ځکه یو سړی که داسې چې دی روژه نیسي او دی مونځ نه کوي فلا صیام له د ده روژه نشته دی ځکه بنیادي ارکانو د اسلام کې مونځ دویم نمبر رکن دی زکات دریم دی او روژه څلورم دی نو د سکول کې په کلاس کې که یو سړی د دویم کلاس نه ډایرکټ دغه ته وایي زه اوړم دریم او څلورم ته او استادان نه دی باندې خو د استاد بدنامي کېږي دی به نالایق پاتې کېږي دی به ناقابل وي نو د دویم نمبر رکن نه څلورم ته تلل او دویم او دریم پرېښودل دا ایمان نه دی مؤمن به د ټولو نه ډومبې د مونځ پابندي احکاماتو کې عباداتو کې اول به دی د مونځ پابندي معاذ بن جبل رضی الله تعالی عنہ چې یمن ته کله نبي کریم سلام لیږه نو هغه ته په احکاماتو کې اول ویل چې اول هلته ورشي یمن ته نو خلک اول څه ته تیار کړه د کومې خبرې دعوت ورکړه احکاماتو کې هغه نور اوږد حدیث دی هغه نه صرف دا یو خبره ویل په عباداتو کې او احکاماتو کې اول دوی راوغواړه مونځ طرف ته نو چې کله مونځ دوی شروع فانهم اطاعوک لذلك که د دې مونځ خبره ستا ومنله نو د مونځ نه پس ورته بیا د دویم حکم دعوت ورکه چې تاسو باندې الله زکات مقرر کړی بیا د دریم نو دا دی چې یو سړی ړومبنی حکم یا دویم رکن نه ادا کوي او د څلورم کوشش کوي ځکه حدیث کې راغلی فلا صیام د ده روژه بیا نشته دی د مونځ پابندي ورپکې پکار ده د فرض مونځ نوافل ورسره زیاتول پکار دي ځکه د فرضو اجر فاویو دی او د نفلو اجر د فرضو دی او اخلاق پکې بدلول پکار دي خوی بدلول پکار دي خوی دی ډېر افسوس خبره ده ډېر د افسوس چې روژه راشي نو مسلمان بد اخلاقه شي روژې سره بد اخلاقه شي حالان کې روژه کې خپل اخلاق بدلول پکار دي د سختۍ په ځای نرمي پکار ده د پوچو خبرو په ځای باندې ښایسته خبرې پکار دي د ظلم په ځای باندې انصاف پکار دی د دو نمبرۍ په ځای باندې یک نمبري پکار ده د دروغو په ځای رښتیا پکار دي د غیبت په ځای باندې د یو چا صفت پکار دی د نفرت په ځای محبت پکار دی دا د روژې درس دی دا دې ته تقوا وایي دا د روژې تقوا ده او که دا روژه هغه موږ او تاسو بدل نه کي زموږ ژوند بدل نه کي اخلاق هم بدل نه کي عبادات هم بدل نه کي نو
دا بیا ډېره د خطرې خبره ده، ډېره د خطرې. ځکه نبي کریم صلی الله علیه وسلم فرمایلي من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. یو سړی په روژه کې دروغ فرې نه دي او د دروغو عمل فرې نه دي. نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي د الله دې خبرې ته هېڅ ضرورت نشته دی چې د خپله خوله د خوراک نه بنده کړي او خپله خوله د څکلو نه بنده کړي، د دې هېڅ ضرورت نشته. ځکه ډېر صحابه کرام او تابعین فرمایي چې په دروغ او په غیبت باندې روژه د رنګې ماتېږي څنګه چې خوړلو سره ماتېږي. نو دا دی د ټولو نه زیات خپل اخلاق پکې بدل کړو. همدردۍ میاشت ده، د صبر میاشت ده. یعنې دومره اخلاق بدلول پکار دي دې روژه کې چې نبي کریم صلی الله علیه وسلم فرمایلي چې دې کې به رفث نه کوي. رفث یعنې ژبه په زلو خبرو باندې نه خوځوي، چا سره به پکې جګړې نه کوي، او که یو کس د سره جګړه کوله د سره نه کوله خو بل ورسره، نو دی دې ته دومره ووایي چې زما روژه ده، زما روژه ده. یو سړي درته بد رد او کنځل کول، نو دی دې ته بد رد او کنځل نه کوي، دی دې ته صرف دومره وایي زما روژه ده. دا یو اخلاقي جواب دی، ځکه خلکو له په ښو اخلاقو شکست ورکولو دی. دشمن له په ښایسته الفاظو او په ښایسته اخلاقو باندې به شکست ورکړي، په بدو ردو، په کنځلو او په پوچه وینا باندې دشمن له تر اوسه لا چا شکست نه دی ورکړی او نه یې ورکولی شي. دا اخلاقي شکست دی. بل دا دی چې تراویح دي دې پابندي کوو. تهجد هسې هم راپاسو هغه ټیم کې چې هېڅ هم نه یو 2 رکعته الله ته، او دغه ټیم کې الله لومبني اسمان ته د خپل شان مطابق راکوزیږي او ما او تا ته دا آواز کوي چې څوک دې ما نه غواړي چې زه یې ورله ورکړم، څوک دې ما نه مدد غواړي چې زه یې مدد وکړم، څوک دې چې ما نه مغفرت غواړي چې زه یې مغفرت وکړم. نو چې الله په خپله راته وایي او موږ یې نه غواړو، دا زمونږ انتهایي زه به دا ویم چې بدبختي وي. او د قرآن سره تعلق دی د روژې، ځکه دواړه به شفاعت کوي. قرآن روژه کې نازل شوی دی، قرآن تلاوت، د قرآن مطالعه، قرآن باندې ځان پویول، اسلامي کتابونو مطالعه، دا ضروري ده. دې باندې دا روژه په دې طریقه باندې ذکر اذکار کم چې د سهار او د ماښام دعاګانې دي هغه د روژه ماتي ټیم چې دی، روژه ماتي ټیم په دې ټیم کې دعا الله نه رد کوي، دعا نه رد کوي. روژه ماتي ته پروت دی یو 10 منټه، یو پاو وخت، یو 15 منټه دعا له ورکړه. دغه وخت کې نورې خبرې نه دي پکار چې دا څیز کم دی او دا ډېر دی. تا نه چې الله څه مقرر کړي هغه به درکوي، بس همغه به درکوي او همغه به ته خورې. او چې الله تعالی نه دي مقرر کړي مخې ته به دې پروتې خو نه شي خوړی، هغه تعالی الله بیا نه درکوي. نو دا دی دغه وخت کې دعا زیاته د غوښتو ده. خپل اولاد ته دعا، خپل ځان ته دعا، حالاتو باره کې دعا، د اسلام حوالې سره، د مسلمانانو د ملکونو حوالې سره دعا. دا یو جامع دعا په دغه وخت کې دا پکار ده. او دعا چې ده د اخلاص سره او توجه سره، دا دعا نه، حدیث کې راغلی دي الله د غافله زړه دعا نه قبلوي. حدیث کې دي الله د غافله زړه دعا نه قبلوي. چې دلته دې لاس اوچت کړي او هلته وایې یا لکه دا سیده خوا که دا لرې که هله هغه اوبه خو هم نه دي راوړی، یا الله ته دا وکړي، دا دعا الله نه قبلوي. دعا توجه غواړي چې الله ته متوجه شي او د دې ټول هر څیزونه دا زړه راکټ کړي او الله ته یې ووایي، الله به یې قبلوي. نو دا دی دې طریقې سره انشاءالله دا روژې زموږ او ستاسو انشاءالله لومبۍ شپې نه به دلته ختم هم شروع کېږي. انشاءالله 3 سپارې به ویلې کېږي او ختم کې خامخا موږ او تاسو شامل شو، ځکه دا د قرآن یو حق دی په موږ او تاسو باندې چې دا موږ او تاسو واورو، په دې ځان پوه کړو او د دې مطابق بیا عمل وکړو. انشاءالله ختم به هم کېږي، هغې کې شامل شو. او ورکړه ورپکې ډېره کوئ، بس آخري دا خبره کوم، بس ورکړه دی ځکه حدیث کې راغلی دی چې کان النبي صلی الله علیه وسلم اجود الناس واجود ما كان في رمضان. نبی کریم صلی الله علیه وسلم خو اسم سخي و، هر وخت سخي و، خو د ټولو نه زیاته سخا چې ده
دا بیا نور هم زیاته شوه په رمضان مبارک کې. څومره سخا پکار ده. یو سړي نور هېڅ وس هم نشته، یو کجوره ده، یو کس لی ورکړه چې دا واله په دې به روژه ماته. دا سخا ده. یو ګیلاس اوبه لسی هغې راواغسته او چا لی ورکړه، دا ده. نو دا دی دا پکې کوي انشاءالله. او د ژبو ډېر کنټرول وکړو پکې، ژبې پکې ډېر کنټرول، ځکه ژبې ګوره عمل سیزي ختموي، نو دا خپله روژه مه ختموئ بس. چې ځان هم کړی ستړی یم کې وږې او تږې او دا او هغه او بیا دې عمل دې وسوځي، نو دا ښه خبره نه ده. الله دې زموږ او ستاسو روژې قبولې کړي او الله دې پکې اخلاص پیدا کړي. اللهم صل علی محمد وعلى كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد. اللهم لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. یا الله د رمضان مبارک دا روژې په موږ باندې او په دې ناس مجلس باندې خیر، عافیت او صحت سره راولي. یا الله موږ له پکې روحاني او بدني طاقت راکړي، ستا د احکاماتو د ادا کولو طاقت فکر راکړي. یا الله که څوک بیماران دي او روژې نشي نیوی، یا الله ته ورله دا بیماري ختمه کړي او قوت او طاقت یې نصیب کړي. او یا الله رب العالمین کم خلک چې مسافر دي او د حلاله روزۍ دپاره بهر مسافري کوي، د الله په لارو کې دي، یا الله رب العالمین ته د هغوی حفاظت وکړي، هغوی خپلو مقصدونو کې کامیاب کړي. او یا الله څومره د چا شرعي حاجتونه دي، یا الله د خپلو خزانو نه یې پوره کړي. د چا چې مالي مسلې دي، د قرضدار مسلې دي، یا الله دا ټولې مالي او معاشي مسلې خیر عافیت سره ختمې کړي. او یا الله رب العالمین پردو قرضونو نه مو ساتي، شرمندګۍ نه مو ساتي، د حیا واله ژوند راکړي. او یا الله که مرګ راځي نو حیا سره یې راولي، د بې حیایۍ د ژوند نه مو ساتي او د ذلت او د بې حیایۍ د مرګ نه مو ساتي. څومره مړي چې د دې کلي مشران وفات شوي دي، یا الله د ټولو مغفرت نصیب کړي، د ټولو مغفرت نصیب کړي. او یا الله څومره مسلمانان چې دنیا کې پریشانه دي، دې پریشانۍ ختمې کړي. یا الله د فلسطین مسلمانان هغوی له فتح او کامیابي ورکړي، غلبه ورله ورکړي. او یا الله رب العالمین د حرمین شریفیانو حفاظت وکړي. او یا الله د بې حیایۍ دا لهر یا الله د دنیا نه ختم کړي، خپل قوت او طاقت سره یې ختم کړي. وصلی الله تعالی